زبردست خبره دی خو تا کتلی وی کنه عمران خان به هغه چاله وزارت ورکو په پنجاب کې مپدی صوبه کې چې خوله به خرابه وه چې پټي به ډېر زیات ګډې وډې ویلې ته د هغه پنجاب هغه وزیر وګورې چې بیا خو زه باغي شو که نه هغه به داسې عجیبه عجیبه خبرې کولې بیا شیخ رشید چې دوی زه به چپړاسي م ونه لګوم که نه نو د هغه هم خوله خرابه وه نو بیا هغه راوسته دلته کې چې کوم کسان یې راوستي لکه وزیر اعلی چې کوم وزیر اعلی کړی چې په تقریر کې ودرېږي نو هغه په پنجاب کې به زه په 500 پولیسو والا باندې دا کومه اف آی آر به پې کومه اف سی ځوانانو تاسو سم شئ غورې سم به م کومه داسې قسمه بیانونه راغلي چې داسې قسمه بیانونه څوک ورکوي موږ خپل ځاني په دې پروګرام کې خبرې کوو دا موږ له ذیب راکوي چې نن موږ خبرې کوو لکه زه ایمل ولي ولې یاد کړمه زه ابتاب شیرپو ولې یاد کړمه زه جماعت اسلامي ولې یاد کړمه زه به یادومه چې اے پی سی کې یا دغه شانتې په دې م یادولی شمه چې اپوزیشن نن غلی په ګرانۍ باندې هغه نه روزي خو زما ټولو نه مخکې کار حکومت سره دی ریاست سره مې دی وفاق سره مې دی بیا مې دې صوبې سره دی او دې صوبې سره مې ځکه ډېر کار دی چې په دې صوبه کې زه ژوند کوم دې کې زما ذله ده زما په 400 کې چې کوم دی ما خو د ترقۍ مخ ونه لیده نو دا 12 کاله خو چې په ښه بده پیشي و نه دوی حکومت دی او زما د کار ګوره زه نه وفاق ته تللی شم د هغې دپاره ما د ایکان مې امنیګان پاس کړي دي که نه دې به زما د غږ وړي دلته کې دا یو کال شو زما چېرته د خپل امنیګانو چېرته بیان ونه لیده چې چېرته دي څه کې دي څه سرګرمۍ شته چېرته کیني پاسي بس هغوی چې کوم دی نو بس په تیاره ووټ ورته میلاو شوي دی پر د رخایې په نوم باندې نو نن دا هغه رخایې دغه م راغله چې تاسو وایئ چې امریکا ډونالډ ټرمپ ټیلیفون به راځي دبا دی هغه ټولې بیانیې چې کوم دی هغه دله نن دروغ کړئ نو دا د داسې حالاتو کې چې کوم دی لکه موږ ته م ژوند سخت دی موږ ته م خالده ژوند سخت دی خو